الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سوال دا دی چې ژوندي سړي کله کله عذاب د قبر اوري کنه، نو دې باره کې عام قانون دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مقبره باندې تېرېده، یو شپږ قبرونه والو، او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په باره کې وفرمایل: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. دا مسلم روایت دی چې یقینا دا قبرونو والا چې دی باندې په دې قبرونو کې عذاب دی. که چېرته دا یره نه وي چې تاسو په خپل قبرونو کې مړي نه دفن کول، د دې یرې نه، نو ما به د الله نه دعا کړې وه او رب العالمین به تاسو ته عذاب د قبر اورولی و. هغه عذاب د قبر اسمع منه چې زه اورمه. نو دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې عذاب د قبر حق دی او الله رب العزت نبی صلی الله علیه وسلم ته اورولی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه وه. لکه بل روایت کې داسې راځي، مشکات کې نورو کتابونو کې د مشهور روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو دو قبرونو باندې تېرېدو وي، دا قبرونو والا په عذاب کې دي او دې ته عذاب فی کبیر نه ورکولی کېږي. معنی داسې یو خبره نه ده چې د هغې نه ځان بچ کول ګینې ګران کار دی. هغه دا دی چې دې ته عذاب یو نمیمه کوله چغلي، د یو خبره یو توړل، د بل خبره بل توړل، په نیت د شر او د فساد سره. د دې وجې نه دی په عذاب کې دی. او دا بل سړی چې دی د بول او د متیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتي، د دې وجې نه دې ته عذاب ورکولی کېږي. نو نبي صلی الله علیه وسلم ته الله ښودلی دی عذاب د قبر. په دې حدیث نه دا معلومه شوه چې انسانانو ته، عامو انسانانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوا نورو خلکو ته د عذاب د قبر نه ورولی کېږي او دې ته نه پوهېږي. ځکه الله پاک وایي: ولکن لا تشعرون. تاسو د قبر په حیات او د هغې په عذاب او د هغې په نعمتونو نه پوهېږئ، ځکه هغه ستاسو د شعور نه او د عقل نه بالا خبرې دي، هغه د عالم برزخ خبرې دي. انسان که دغه ځای کې جدید نه جدید آلات استعمال کی خو کار نه کوي، هغه مایکروسکوپ او انتهایی دغه استعمال کی خو دې کې عذاب او ثواب نشي معلومولی، ځکه دا د انسان د عقل او د دماغونه او د علم نه بالا خبرې دي. د انسان علم دغلته کار نه کوي، عقل کار نه کوي. د الله نبي وایي عذاب د قبر شته دی، زمونږ په یقین دی، ایمان بالغیب دی. او بل حدیث کې راځي الا الانسان، او بل کې راځي الا الثقلین، انسان او پیریان او انسانان د عذاب نوري. د دې نه ما سوا چې نور کوم مخلوقات دغلته نږدې وي د مقبرې سره، نه هغې د عذاب باندې پوهېږي، ادراک یې کوي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قچره وه، اوښ وی د منډی کې وتښتېده. نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې دلته د قبرونو والا په عذاب کې دي. نو قبرونو کې عذاب شته دی. د مجموعة الفتاوی کې شیخ الاسلام ابن تیمیه یو عجیبه واقع نقل کړې ده. زه مصر ته تللی وم، نو هلته کې څه خلک وو چې هغې قبرونو له به خپل څاروي بوتلل او د هغې نه به یې حاجات غوښتل او هغې په نوم به یې نظر او نیاز او منښتې کو، شرکي اعمالو کې مبتلا و. ما منې کول چې دا کار مه کوئ، دا شرک دی، عقیدې هم خرابېږي، آخرت هم خرابېږي. نو هغې راته وایي چې زمونږ دا حاجات ولې پوره کېږي؟ ما وایي چې څه حاجات ستاسو پوره کېږي؟ مونږ دې قبرونو ته خپل اسونه او قچرې بوزو، د هغې ګېډې کله پړسېدلي، درد دی پې ډېر سخت، په بل طریقې سره نه جوړېږي چې دې مقبرې ته یې بوزو، نو دې ځای کې د هغې ګېډې وبېږي،
ګېډې نرمې شي وبېږي او ګېډې صحیح شي. ما ورته ویل چې تاسو ته پته لګي چې دا قبرونه د چا دي؟ دا د قرامتو قبرونه دي، کافر خلک دي. هغه خلک چې درېیمه صدۍ کې بیت الله باندې حمله کړې او بیا وروستو حجر اسود یې تختولی و، هغه یې ټوټې ټوټه کړې او بیا وروستو مسلمانانو بادشاهانو ته یې هغه اخیستی و او په لاکو باندې وروستی دا. اوس چې کوم حجر اسود دی دا په لاکو وروستی دی، دی وس کړی دی، واپس یې ته بیا راوړی دی. ما ورته چې دا خو کافر دي، نو د کافرو څنګه ستاسو حاجت پوره کېږي؟ نو ما ورته چې جوخه خوا د امام شافعي قبر دی، د نور اولیاو د صحابه کرامو قبرونه دي، د نیکانو هلته بوځئ، هلته ستاسو دا حاجت نه پوره کېږي، ستاسو اسونه نه جوړېږي او دلته جوړېږي. نو معلومېږي دا چې دلته عذاب دی او دا عذاب د قبر باندې دا اسونه پوشي. دا اسونه چې پوشي په دې باندې نو د ډېره هیبت د وجې نه د دې ګېډې وبهیږي، نو بس روغ شي بعد مات تیوزي، هیبت پې راشي او هیبت د وجې نه پې ګېډې نرمې شي. نو قبرونو کې عذاب دا شته دی. اوس الله پاک دا د انسانانو د پیریانو نه ځکه دا مکلف دي د دین یې پټ ساتلی. په دې کې د الله ډېر حکمتونه دي. یو دا چې دا خلک الله پاک په ایمان بالغیب مکلف کړي. یو شی تا لیدلی نه دی، الله او رسول له ته ویلي ته په ایمان راوړې. نو اوس په دې کې ستا امتحان دی، او چې کله من باب الایمان بالشهاده شي نو بیا خو هر سړی مني، بیا خو امتحان ختم شو. بل دا دی چې د دې په پټوالي کې د الله نور ډېر حکمتونه دي. یو دا چې ستر للمیت د مړي دپاره دا پرده ده، بس مرګ د مړي دپاره د دنیا نه پرده شوه، که دی په عذاب کې دی او که په ثواب کې دی چا ته یې پته نه لګي. بل دا دی چې د دې میتو خپل اهل و عیال چې کم دي، خپلوان، پلار، مور، رونه، خویندې، زامن، که دا وګوري نو هغې ته به څومره دک رسېږي چې دې نه خلک خبرېږي. بل دا چې دې سره به هغې ته خجالته کېږي، تخجیل، یعنې د هغې د رسوایۍ او د خجالت کېدو سبب وي چې وګوره ستاسو اولاد دی، ستاسو مور پلار دي په عذاب کې دي. د ډېر حکمتونو د وجې نه الله پاک دا پټ ساتلی دی. کله کله داسې کېږي چې د قبرونو نه اوازونه راځي، نو ډېر خلک خو دا د دروغو افواهات کوي او دا خبرې خوري، نو ډېر خو دا پکې دروغ هم وي. خو کله کله واقعي داسې اوازونه شیطان داسې د دې مړو په شکل کې اواز جوړوي او خلکو باندې تلبیس راولي او دا اوازونه شیطان کوي. کله کله شیطان کتابونه لیکي چې په صورت انساني کې هم دغلته ښکاره کېږي، قبرونو خوا کې یا بل ځای کې خلک وایي دا یو نیک سړی را سره میلو شو، بعضې جاهلان وایي څوک وایي نبي را سره میلو شو، څوک وایي حضرت علیه السلام میلو شو، حالانکې حضرت علیه السلام خو وفات دی. نو دا په غلطو خبرو باندې شیطان د خلکو یقین جوړوي. دغه وخت کې آیت الکرسي سړی ووایي، آخري صورتونه ووایي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي. نو کله کله دا اوازونه شیطانان کوي. لیکن کله کله د عبرت دپاره ابن رجب په خپل کتاب احوال و عذاب القبر کې لیکلي چې کله کله په طور عبرت داسې کېږي چې د یو قبر نیم نه داسې خلک ووري چې عبرت حاصل کړي او د آخرت طرف ته میلان وکړي. کله کله داسې آیات ښکاره کېږي. ابن رجب ویلي دي نور والله عالم، لیکن د نصوصو د قرآن او د حدیث نه دا معلومیږي ژوندو خلکو ته دا الله پاک نه ورایي.